چې دا سره ذهن مني نه چې دا هغه پښتون دی چې کله به په 1.5 کیلومتر 1 کیلومتر کې زنانه را روانه وه نو ده به خپلې سترګې ښکته کړې چې زنانه را روانه ده. دا هغه پښتون دی. دا ذهن نه اخلي خپل عزت نیلام کې دغه نور دي پښتانه ځان په غیرت وجني ګورې اور دي پښتانه. او راشه د پښتون تاریخ لږ وګوره کتاب کې دا درته چا ویلي چې سرتور دي پښتانه. د وصال بهی او د سید ولی شاه بهی چې کوم کنزل وینا ده نو هغه ډېرو ملګرو ما ته راولېږله چې نوید بهی په دې یو اصلاحي پیغام ورکه. نه خو سید ولی شاه بهی سره زموږ څه دښمني شته، زموږ پښتون رور دی، مسلمان دی، زموږ د زړه سر دی. نه د وصال بهی سره زموږ څه دښمني شته، هغه هم زموږ پښتون رور دی، مسلمان دی، زموږ د زړه سر دی. خو دوی چې کوم الفاظ استعمال کړي دي یو بل ته نو اول خو د افسوس مقام دا دی چې هر یو څیز ټیک ټاک له راغلی که د قبوله مې ده قبوله مې ده قبوله مې ده. دا کم الفاظ دي د مسلم خان بهی ویډیو به تاسو کتلی د افغانستان چې زمونږ کم رور دی نو په ټیک ټاک په لایو کې دا الفاظ د نکاح چې کوم دي دا په ټیک ټاک باندې استعمال شوي دي. اوس د مهر چې کومه مسله ده نو هغه هم ټیک ټاک له راغله ځکه چې ډېرو ملګرو ماته وایي چې نوید بهی نوره احساس او سید ولی شاه په یو لایو کې سید ولی شاه بهی نوره احساس ته ویلي چې زه به تاله 300 تولې کالۍ کومه. دا الفاظ هم ټیک ټاک له راله. بیا دا مسله دومره پیچیده شوه چې وصال بهی او سید ولی شاه غالبا که غلطېږم په دې خبره کې نه نو دغه الفاظ د دغه وجې سید ولی شاه بهی او وصال بهی یو بل ته داسې کنزل کړي دي چې هغه کنزل موږ ستاسو سره شریک کولی هم نه شو. هغه الفاظ د اورېدو هم نه دي. سید ولی شاه بهی او وصال بهی ته زه وایم چې معمولي یو تنهایي ځای ته لاړ شئ او دغه خپل الفاظ چې اوس په سوشل میډیا باندې چلیږي دا لږ واورئ. د ټیک ټاک د لایو د لاسه هغه ماشومان، هغه زنانه، هغه سپینګیري، هغه مور او پلار هم یو بل ته یاد شو چې د هغوی غریبانانو اړو څه کردار نشته په دې کې. هغوی به خبر هم نه چې دا ټیک ټاک لایو څه ته وایي، دا ټیک ټاک څه شی دی. هغوی هم په دې کې وکنځلی شو. نو زه دوی ته دا وایم چې تاسو کوم طرف ته روان یې؟ تاسو به معاشرې ته څه اصلاح ورکوئ چې ستاسو خپله اصلاح دا حالات دي چې تاسو په خپله هغه الفاظ راوړئ چې هغه د پښتنو هم بدنامي ده، هغه ستاسو هم بدنامي ده، ستاسو د خاندان د خلکو هم بدنامي ده. نو دا چې کوم الفاظ دي مهرباني وکړئ سوال درته کوو چې دا الفاظ مه راوړئ ټیک ټاک لایو ته. ټیک ټاک نه دی، ما درته ویلي چې دا ټیکنیک دی. دا هغه غیر دینو زمونږ د تباهۍ دپاره یو داسې اپلیکیشن رالیږلی دی چې دې له ترقي بیا زمونږ مسلمانانو او زمونږ پښتنو په داسې طریقه باندې ورکړه چې تاسو به حیران شئ. په داسې طریقه باندې ورکړه چې د ټیک ټاک لایو کې هغه الفاظ توبه استغفار چې هغه ذهن د سره اخلي نه، هغه ذهن د سره مني نه، ذهن د سره دا خبره اخلي نه چې دا هغه پښتون دی چې ده ته به جرګمار ویلی کېدو. هغه الفاظ چې دا د سره ذهن مني نه چې دا هغه پښتون دی چې کله به په 1.5 کیلومتر 1 کیلومتر کې زنانه را روانه وه نو ده به خپلې سترګې ښکته کړې چې زنانه را روانه ده. دا هغه پښتون دی. دا ذهن نه اخلي چې دغه ټیک ټاک کې کوم کسان ناست وي لایو دا هغه پښتانه دي چې د دوی په سر باندې د هغه درنو پښتنو لاس پروت دی. هغه پښتانه مور او پلار دي چې هغوی ډېر د غیرت او د پښتو وخت تیر کړی دی. تاسو به ذهن نه اخلي چې دا هغه پښتانه دي. په دې باندې پیسې ګټلی کېږي. پیسو موږ دې حد ته راورسولو چې دا معاشرې له دا پیغام ورکو چې ګوره پښتون اوس هغه پښتون نه دی. پښتون کنزل هم کوي، پښتون خپل کمیس او پرتوګ هم وباسي، پښتون هغه الفاظ راوړي چې د ټولو پښتنو نوم په شرمونو باندې شرموي. نو تاسو ته ما ویل نه مې د وصال بهی سره څه دښمني شته. که زما په دې خبرو باندې هغوی خفه شوي بلکل ما ته د میسیج وکړي په دې سیټ کې زما دا نمبر د وټساپ ښکاري، زه به خپله ویډیو ډیلیټ کړم، زه به ترې معذرت وغواړم. خو به طورې اصلاح، به طورې کشر، به طورې د خپو خاورې منت درته کوو چې داسې الفاظ مه راوړئ چې په هغې باندې د پښتنو بدنامي کېږي، ستا د خوږ مور او پلار بدنامي پې کېږي، ستا خوږ مور او پلار پې کنځلی کېږي. تا ته دغه خپل مور او پلار ګران نه دي چې هغه څوک کنځي ته پې خوشحالېږي؟ نو بس زمونږ دا پیغام ورته ور ورسوي که چېرې اصلاح خوره شي خو ټیک ته که نه وي نو بس د هغوی خپل کار دی چې څه کوي د هغوی خپله خوښه. چېرته مې الله م ښاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.